خج فصل اعلم انه قد ظن بعضهم ان الكلمة عند اهل الميزان هي ما يسمى في علم النحو بالفعل وليس هذا الظن بصواب فإن الفعل أعم من الكلمة إلى آخره. دی فصل کی ازالت الخطا په عنوان سره دا فصل دی د یو خطای د یو غلط فهمه ازاله کی ازاله دا وی مخ کی سبق شرطات دا ذهن گرانشی چې ان الکلمه عند اهل الميزان هي ما تسمى في علم النحو بالفعل چې تداونه وي چې په نحو کې ستفعل وي نو منطقيان دي ته کلمه وي انګه مخکې تعریف نه دا ثابتيږي نه چې فعل او کلمه یو شی دی مخکې تعریف نه دا ثابتيږي کنه ثابتيږي دی وی چې دا ځکه ته په غلط ہے دا ګمان کړي راغلی نو دا غلط دی یعنی نسبت الفعل والکلمه یا نسبت بین الفعل والکلمه دا د تخی چې نسبت د تساوی پکې ونه کړي نسبت د تساوی پکې ونه کړي ازاله الخطا بولی کې دا عنوان شي بیا بولی کې ان نسبت بین الفعل والکلمه نو تداو نوې چې نه فعل او کلمه یو شی دی وليس هذا الظن بثواب دا ګمان صحیح نه دی یعنی نسبت د تساوی پکې نشته فإن الفعل أعم من الكلمة ذکر فعل د کلمین عام دی یعنی فعل عام مطلق دی او کلمه اخص مطلق ده فعل څه دی لکه او کلمه یعنی چې کومه کلمه ده هغه به فعل ضروری ار کلمه فعل وی خو ار فعل کلمه نه وی ولا عکس یعنی د دې الټه خبره بنه مانی الا ترى آیات دې ته نه ګوري اننا هو اضربوا ونضربوا چې دا اضربو او نضربو چې دی و امثاله او د دې مثالونه فعل عند النحات دا د نحویانو په نسبت باندې فعل دی وليس بکلمه عند المنطقيين لیکن د منطقیانو په نسبت خدا فعل نه دی اضربو او نضربو دې ته موږ څه وایو لکه فعل وته وایو شاید څه شو اضربو د څه صيغه ده د حاضر کده غایبو د غائبو اضرب الاسسی غلا لگا علم ہو تو ایسا ہو دا دمر خالص سلنڈر دے چې دا د وختي ما استاد د پیریډ مون اگست ہو بس جاخه سر بس کې خیرانه اضربو او نضربو دا د غائب صيغه لگا متکلم دا متکلم باندې دلالت د ازواد کی گزارا زواد اول دی راوي اوس د اخر کې زواد وي کنه اول نه زواد وي ها یار توبه تفتزانی مختصر مانی کې ډېر په سوچ سمجھ کوي طارت بقیت آثار السلف ادراج الرياح مولاتو بھی ختم شوی دی دا د صيغه د متکلم نه پیژني نو الک دا له تاوان کې ګلابانو وامثاله فعل عند النحات وليس بكلمه عند المنطقيين سړی د توحید سراج نه وولا سراج الدین نه د شکو شیطان نه تا کچزین او هغه ورننوځي وام اغد لټیم ټول ضایع کو اضربو او نضربو الک داد صرفیانو د نحویانو په نس داسې شعر فعل له نو مفرد شو کو مرکبو مفرد شو خو امثاله د دې په مثل کې نور سم دي یعنی تضربو ته مراد ده وی فعل عند النحات دي ته نحویان فعل وی وليس بكلمه عند المنطقيين خو منطقيان دي تسنه وی لگا کلمه ورته نه وی لان الكلمه من اقسام المفرد ځکه کلمه د مفرد د اقسام ده او مفرد تعریف سو اجمله لا يقصد بجزئه الدلاله على جزء معناه چې داغه د جزء نه د معنا په جزء دلالت نکېږي نو اغي وی چې کلمه خو مفردی او اضربو خو څه دی لگا مرکب دی اضربو نضربو څه دی راخو ها
هغه به پوهه دې ته پلا نه پوهه تاله چې خوښ شروړی ته وګورم ته وایي دا معنی دکان کې دیدل مثلا ليس بمفرد اضربو دا خو مفرد نه دی دا خو مرکب دی ولی اضربو دې کې انا ضمیر دی کنه نو دا خو فعل فاعل شو او نضربو کې کم ضمیر دی لکه هو کو هما نضربو کې هو ضمیر دی کو هما توبه مې دی ربا تاسو د علم ها صحیح ده اتفاقی ہو آسی موس لگ گیا کہ دوسرا اضربو نو دیکی انا شو او نضربو کسی شو لکا نحنو نو دا خو فعل فاعل شو فعل فاعل خو کلام مرکب دے مفردو ندے نو کدیو تا کلمه ہوئی نو کلمه خو دا مفرد دا اقسامو نو دا مرکب دے نو دا دا منطقیانو پا نزبان دے کلمه ندا بل هو مرکب زکه داسه دی لکه مرکب دی یو دی کې دی انا او بل دی کې دی زوا درابا نو انا او زوا درابا دی کې یو مخاطب باندې دلالت شو یا په متکلم باندې په تضریبو کې مخاطب دی او په اضربو نضربو کې څه دی متکلم دی نو یو پکې مخاطب او متکلم شو بل پکې معنی مصدری شو بل پکې نو دو سيزونه شو لدلالة جزء اللفظ على جزء المعنى وددید اللفظ دلالت کیگی د معنا په جز باندې د لفظ د جز دلالت کیگی د معنا په جز باندې فإن الحمزة تدل على المتكلم فأضربو کې د حمزه متکلم باندې دلالت کی وزواد رابا چې کوم دینو على المعنى الحدثي دا په معنا حدثي یعنی معنا مصدری دلالت کی چې هغه ته وهل وای صحیح وتا وهل وای نو دې کې دوه سيزونه شو څه شو لکه دوه سيزونه شو یو پکې څه شو دلالت په متکلم شو او په تضریبو کې دد په مخاطب شو بل پکې معنی مصدری شو نو دا څو سيزونه شو دوه شو څو شو او په دوه سيزونه چې پکې هغه مرکبي د دې د یو جز نه د معنا په جز دلالت کیږي نو دا مرکب شو دا څه شو او کلمه چې کوم نو هغه صدا مفرد دا کلمه صدا رکا هغه مفرد دا یعنی فعل اعم مطلق شو ار فعل کلمه دا خو ار کلمه فعل نه دی زکه دا نضربو چره دا څه دی لکه دې ته هم کلمه ویلی شو کنه خو منطقيا دې ته فعل وی اغي دې ته سن وی لکه کلمه ورته نه وی ولی ورته نه وی هغه وی کلمه د مفرد د اقسامونه ده او دا خو مرکب کلام دی سمجھتم کا نہ سمجھتم تو تعلق پکې شو د عموم خصوص مطلق تعلق پکې نسبت د تساوی نه شو نسبت پکې شو د عموم خصوص مطلق عام عام پکې څه شی دی عام څه شی دی امزه عادل اورا عام پکې فعل له آفرین شوستا په علم شه چې دومره آسان ټکی ټیک کو په دې باندې یو اعتراض دی چې دا یضربو چې دی دا فعل هم دی او کلمه هم ده یضربو سره یا ضربه چې دی دا فعل هم دی او کلمه هم ده او تضربو او اضربو او نضربو چې دی دا فعل دی او کلمې نه دي څه وجه رالل کې دواړه د مضارع صيغې دي وایي په خبره نو دی وی تاسو ګوره زمون تعبیر د الفاظ دار چې په تضربو کې په اضربو کې او په نضربو کې دوه سيزونه دي یو پکې انا ضمیر اعتبار وکا د نحنو ضمیر اعتبار وکا د انت ضمیر اعتبار وکا او بل پکې د معنی مصدری اعتبار وکا دا دوه سيزونه شو او په یضربو کې چې کوم ده صرف سره لگا یضربو ده په خبره پوهیږي کنه وهل کړی دي هغه کې به فاعل ځان ل ذکر کې او دې کې کړي ذکر نوم کو نه هغه کافی دی ځکه دا واجب الاستتار بیا شمارلی شي لکه اضرب کې چې تاسو ویلو خبره پوه نه شوي لکه نو په دې وجه باندې دا یضربو چې دی نو دا فعل هم دی کلمه هم ده ولې دا مفرد دی خو اضربو چې کم دی نو دا څه دی لکه
دا فعل دی خو د منطقیانو په نسبت باندې دا کلمه نه ده ځکه دا مرکب دی او منطقیان کلمه د مفردو نه شماري او داسې ده هم هلکه پوهېږئ پې اوس د دې ټول اختلاف وجه دا ده چې د نحاتو په نسبت باندې مد نظر چې کوم دی هغه لفظ وي هغه څه وي نو لفظ خو د اضربو یو لفظ دی که نه که دوه دي اضربو کې بس یو لفظ دی نو د اضربو د منطقیانو په نسبت د نحویانو په نسبت باندې کلمه هم ده او مفرد هم دی او فعل هم دی او منطقیان چې دي د هغې نظر په معنا باندې نو په اضربو کې دوه معنی پرتې دي یو معنا د متکلم ده بل معنا حدثي او معنا مصدري ده پوهېږئ په که نه پوهېږئ نو دا اعتباري فرق په دغه وجه راغلی دی چې د نحویانو په نسبت باندې مد نظر څه شی دی الفاظ دي نو الفاظو کې دا بېشکه چې مفرد دی نو فعل دی کلمه ده خو د منطقیانو په نسبت باندې دا مرکب دی ولې یو پکې چې کوم دی متکلم دی بل پکې معنی مصدري شوه نو دا کلمه نه شوه دا مرکب کلام شو پوهېږئ که نه پوهېږئ چلئ